امرؤ القیس یو شاعر داغه ډېره لویه نامه شوې وه او دنیا به داغه اشعار اورېده خلکو کې ډېر مقبول دا د خدای تقسیم دی چې څوک په سرنګ کې رنگ کی او څوک په سرنګ کې رنگ کی او څوک په سرنګ کې اس پتہ نه لګي څوک د پیرای په رنگ کې رنگ کی د دنیا مریدانو کنا جی څوک د دولت پر رنگ کې رنگ کی دنیا تی غیر چاپیری خان صاحب نواب صاحب ارباب صاحب څوک ته اقتدار پر رنگ کې رنگ کی منسٹر صاحب وزیر اعظم صاحب رنگ دے لکه اوس پاکستان کې وګورئ جنیجو صاحب د پاکستان وزیر اعظم لوی لوی بزرگان او لوی لوی اهل فضل چې دی یا ورته ناستی جنیجو ورته تقریر کوي چې په خبرو هم نه پوي دا دغه تقسیم دی د دنیا خبرې دی وقتی رنگ دے راغله دے نن بئی او سبا بنی او کمال او عقل چه دے اغا دان دے چه تا دنن روزی پا تماشا دم رغاوی رشی چه سبا ورز در نهی رئی رحمان بابا وی د دنیا په تماشا چې څوک نازيږي د دنیا په تماشا چې څوک نازيږي دا خنن یې تماشا د سبا نه دا یو ځای به ګوره نن به پکې لوی حل چلی هغه ځای ته به سبا ګوري سیلای به پیالوتی اس په انسان کے لوی کمال دا پکار دے چې د نن نه په سبا نظری او چې په سبا نظر نه او چې د دې شي انجام بچي او نتیجه بچي خلق خواري رسوایی ذلیل نو دا د خدای تقسیم دے سو کې په سرنګ کې رنگ کړي او سو کې په سرنګ امرؤ القیس شاعر او ډېر لوی نامه و د نورو ورو شاعرانو وې چې مونږم شاعران یو دام شاعر دی زمونږ څوک نامه منالیو سوک چی دی امرؤ القیس سوک چی دی امرؤ القیس راځي چې مړی چلے والا جوړ کړی دی د مرګ ورته وی راځه دلته یو مشاعره ده دا خبره نوې نه ده دا د پخوانه داسې را روانه لکه وختي راته چاوي چې یو مولا وی چې بجلیګر مولا تقریر کړو یو سوال می پیو کو قرآن او تختې دو جواب نماوی چې بجلیګر مولا بتختی ولی او که کومه خبره غلطه کړي یا مسله غلطه کړي کنه جی نو تختم بولی زما خو نفس
د پمن سپینم ز خپل نفس کم غنم پمن سپینا دا می ایمان دی چې په دې سرکو چې کم پمن سپې ګرځي او دنیا ته کرکه کوي زما دې په خدای قسمی چې زه د هغې نم ځان لاندې ګڼم ما د تختېدو څه کار دی خو که ته ملا صاحب ما مسله غلطه کړي او ته راته رښتیا صحیح وښیې زه به برملا اعلان وکړم چې دا پلانه خبره ما غلطه کړې وه زه توبه وباسم خدای دې راته معافي وکړي نو ته په دې خو غټ سړی کېږې نه که نه چې بجلیګر ملا خلقو ته وایي چا مې وتښتوله او څو پورې چې د تښتېدو خبره ده نو بجلیګر ملا په 40 کاله کې د پاکستان حکومتونو نه دی تښتولی د اجړاګانو نو ته به څه وتښتې تاسو پوه شوئ په خبره تښتېدو خبره نشته د یارې خبره نشته خبره د تحقیق حق ده خبره مې غلطه کړي برسر عام به معافي وغواړي غریب سړی وي زما په خبره رته تکلیف رسیدلی د ډیرو کسانو کور ته د شپې تللی ما معافي مې ته غوښتې ده چې زما په خبره ستاړه ته تکلیف رسیدلی دی معافي درنه غواړم د معتبرانو کړپې زما په خبره چاودی خدای دې کورم وران کړي او غریب سړی چې زما په خبره خپه شي د شپې کورونو ته ورغلی معافي مې ته غوښتې په سړک د پاسه د غریب په خپو پرېوتو ته تیارم چې زما د وجې د هغه دل شکني ونشي او د غټایټو پروا نه لرم پروا صرف د خدای د ذات لرم چې د چا په قدرت کې زما ځان دی زما مرګ او ژوند زما عزت او ذلت دا ټول د خدای په لاس کې دی دا د بنده په لاس کې دی نو امرؤ القیس روان کو راځه دلته مشاعره ده چې بوتلو نو چړې مړې ورته راوېستې ویل مړکو دی هغه ویل ولې ویل دا ټوله دنیا تا پسې ده زمونږ څوک نامه هم نه علي هغه ورته ویل وجنئ مې ویل او وجنو دې پرېږدو دی نه ویلې وجنئ خو مې وجنئ خو یو سوال جواب به زما کور ته خو رسوئ زما د مرګ نه رستو ویلې بالکل وی ما چې مړ کئ او تاسو کلي ته لاړ شئ نو زما دروازه کې به یو نیم بیت ته بیت نیم بیت پیژنئ بیت معنا نیم څه شعر ویښ شئ ویښ لغوندې ویښ شئ داسې سیلاب در باندې را روان دی چې د ځانه به خبر نه یې پړسېدلي خېټې به په اوبو د پاسه روان یې یو غرق به یې ویښ شئ عذاب الهی چې راشي واورئ تاسو دا نیکان منځګزار شیخان وغیرہ صاحبان چې اجیان الہی عذاب چې په ملک راشي په خدای قسم د ټولو نه به مخ کې تاسو اغستی او ټولو نه به مخ کې تاسو تبا کېږي ولی زکا چې ته یوازې دې دپاره نه چې خپل ځان نیک کا ته دې دپاره چې ځان نیک کول خو پرېږده ته به در په در خاورې په سر د بل نیک کېدو پسې ګرځې په بني اسرائیلو چې عذاب راغی نو ځوانان یې بیزوګان شو او سپینګیري پکې د خنزیر په شکل شو سپینګیري پکې خنزیران شو تپوسو شو چې یا الله د سپینګیرو څه ګناه کړې وه چې دا د خنزیر په شکل شو وی دا سپینګیري په خپله خو نیکان وو خو د نور چا د نیک کېدلو کوشش یې نه کولو نو ځکه د دوی عذاب چې دی د ځوانانو نه زیات قرآن ته خیال وکړئ قرآن ته
کنتم خیر امت اخرجت للناس، تاسو یو بهترین امت یی چې تاسو خارج کړلې شوی یی د پاره د خلقو، خارج کړلې شوی یی یعنی امت مسلمه چې ده الله وی ما وستی دی د پاره چې تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر، خلق ته د نیکۍ هدایت کوي او د بدو نه به منی کوي، تاسو کار بدای دانه چې د دکان نراله اذان دی وریدو د کارغه غوندي ټیټ پاس شو بیا لاړې په پوکم او په پوباندې باندې اون خطي، تاسو کار بدای ځوان لکی او پلار رواني او بل الک په مخ درغه زوی دی ضرور دی دوست دی ورته وکید یو حدیث می اوریدل د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم چې درته وای نو هغه تا حدیث بیان اینی تاسو وای په ایمان علماء لیکي چې یو دیو په یو چندخ مې نو چندخ بچ پاغه ډند کې आवाज ډې ټې 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 کولو نو پالاره بچ سوک تیرې دو ناغه نه به تاسو کو چې دا څنګه आवाज دی هغه ویل چې چندخ आवाز څخه مردار خو رب دغه ځنه به ونی و 60 به ته پرې مړ به لار شار شو چې په د لار سوق چې ژوندې زیل ته مړ پروت بیره هر کښ چې داس بلا یو خيار سړیو هغه وی چې دی لار کې څه چل چې را روان شو دیو په لار ناشته ورته لو درګه کاکا دل تکین کینولو چې په دې کې چنډه आवाज ټې 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 ول دا څنګه आवाज ول الله ریرانو دا आवाज په دنیا کې د دې ثاني نشته ا دیو پلاس ملا ور تلاس راخ کو ول دا مخامخ د چندنو غر ده دا ټول می تعالی در کو ځان له خرڅوا او رازا او بچی کوا زکه چې زما د معشوقه आवाज ته خستا و په چندخ مې نن کته پر رسول الله مین وینو تاب د رسول حدیث خزی تم ویلې زوی ته بدیم ویلې دوست ته بدیم ویلې چې وکیدا چې زه د خپل محبوب یو خبره ده کته په خدای مین وې نو ته په ایمان وای چې په دنیا کې به د خدای د خبرو نه سیوا تا بل خبره کړي تاسو خیال راغلی اوس مونږ ساسه داسي یو سپد سي ملک یو سی ګوچی قران نوم چې مونږ وورو وای د خدای په جمعات کې ناس یو منځ تراغلی اول ز ورپسې تاسو چې مونږ دا وورو چې قران کریم نو زمونږ په دیړه کې څه خاص قسم سرور او خوند او مزه پیدا شي چې قران زما د خدای د کلام نامه دی واغسته دا راځي تاسو پڑھئ تسبیح کې دا ماما خبره اورا دا راځي یا تا واورید چې حدیث د سردار کونین خبره الله تم پڑھ کی چرته مونږ هو به اله سړی کیږو چې زمونږ ایمان د ویسه قرنی پشان
اویس قرنی په غره کې اوسېده چیلې او ګډې ساتلې او غره کې واورېده چې الله په دې مکه کې یو معشوق پیدا دی اسمان ته وکته خدای ما په ایمان راوړې دی او یا الله داغه نن نه ز پاغم بینه چا ورته غره کې وې چې هغه تا چې په ایمان راوړیو د احد په جنگ کې تی یو غاښ مات شوی نو امبوري راواغست ځان نه غاښ وویستو اړکه خیال کو چې اسنه چې هغه پاس غاښ مات شوی یو مالان دی وویستو نو پاس نه یو وویستو بیا اړکه وې چې اسنه چې هغه د جام نه غاښ مات یو ما دا وویستو نو بلې د جام نه ځان نه وویستو اړکه خیال راغی چې پته نه لګي چې زما د معشوقې کم غاښ مات ته خراشه ټول ځان نه وباسه چې هغه مات په خپل پکې راشي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې وفات کېده وصیت یې وکړ حضرت عمر ته وایي چې زما د وفات نه وروسته دا زما جوبه والا او دا په هغه غره کې اویس قرنی اوسېږي دا غلی اوسه عمر فاروق د وفات نه وروسته عجوبه چې یوړه اویس قرنی ورته ډېر وجړ ورته وی څه عمل دې کړی دی چې د پیغمبر پړه کې ته دومره خوښ وې نور مې هیڅ نه دي کړي او دا مې اورېدلي چې زه په چامین یم یو غاښ مات شوی دی نو ما دا ټول وویسته چې زما د محبوب یو نه چې زما ټول نه وي زما عزیزانو عرض داو چې سو پورې زمون پړه کې د قرآن کریم او د حدیث نبوی یو خاص درد نه پیدا ترغه پورې مونږ ته د ایمان د تیرولو تصور چې دی هغه هم غلط دی تصور نن ستا ملک ټول فراډ او دوکه ده ټول ملک دوکه ده تاسو وګورئ کا په اخبارونو پوهیږئ اخبار ګورئ ریډیو چا کوي ریډیو باندې اورئ ټي وي چا کوي ټي وي باندې اورئ اسلام 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 یو شور وزیران راضی صاحب اسلام اسلام ضیاءالحق صاحب دے اسلام اسلام جنیجو صاحب دے صاحب اسلام اسلام پنچنکاتی پروگرام دے صاحب نئی روشنی سکول بورڈو نہ لگی دلی دی صاحب نئی روشنی سکول نئی روشنی سکول نئی روشنی سکول کے تو گورا برتی کی گی سوک لگیا دی عام چه سوک دا بای خپل دی پکی برتی کئی ہے دا بابا دا خپلو زیم نیشتا دا دا ایم این اے خلق دیو دا دا ایم پی اے خلق دیو دا دا منسٹر کسان دیو بی اے بی ٹی او ایل ایل بی کرے دا آخواران در پا در خاوری پا سرگرزی دا بای خپلوانو لسم کرے اپ علا منصب لگی دا غریب بچی ایل ایل بی کرے اغتا جونیئر کلرکی نہ ملا دا ستا ملک